نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو مسلمانانو ورونو، سرنګي چې مخکې درس کې هغه حدیث مبارکه ذکر شو چې دا غینا دا خبره هم معلومه شو چې د امام مهدی علی السلام جای هجرت چې د کوم ځای ته چې هجرت کی ناغه بیت المقدس شریف ته د بیت المقدس تعمیر بکی او دغه ځای چې دینو دا با آبادی خو ارشاد الحیران کې محمد زهیر حبیب لیکلی دی چې عام طور دا سوال کیږي چې امام مهدی علیه السلام بیت المقدس ته هجرت کیو کنه کی یعنی هغه بیت المقدس ته زیو کنه په دې باندې صریح دلیل شته دی او کنه شته پی نو د امام مهدی علیه السلام بیت المقدس طرف ته هجرت کول په دې باندې صریح احادیث او غیر صریح روایات احادیث مبارکه دا په کثرت سره موجود دي لکه او د تیر شوی درس کې دا غینه ډېر احادیث بیان شو او په دې باره کې چې امام مهدی علیه السلام با بیت المقدس طرف ته هجرت کوي نو په دې کې یو څو احادیث مبارکه دا نن ذکر کیږي. وعن محمد بن الحنفیہ قال ينزل خليفة من بني هاشم بيت المقدس يملأ الأرض عدلا يبني بيت المقدس بناء لم يبنى مثله. حضرت محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته چې د بنو هاشم یو خلیفہ بیت المقدس تبع زی بیت المقدس تبع هجرت کی او داسې خلیفہ چې داغه صفت داده چې یملأ الارض عدلا زمکه با تمام روی زمین با د عدل او د انصاف نه ډکی او د بیت المقدس په داسې تعمیر کې داسې تعمیر چې د دې نه مخکې بعد د بیت المقدس داسې تعمیر چرته نه شوی. نو دا حدیث مبارک نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې ذکر کړی دی چې دا صریح دلالت کی په دې باندې چې امام مهدی علیه السلام باب بیت المقدس طرف ته هجرت کی. دا شان دی یو بل حدیث مبارک دا مسند امام احمد کی ذکر شوی دی، ابو داود شریف، بخاری شریف چې دنه هم دا حدیث مبارک په خپل تاریخ کې چې دنه ذکر کړی دی او دا ابن حواله رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن حواله ازدی رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت نقل شوی دی. دا صحابی فرمائی وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده علی رأسی، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک زما په سر باندې کېښودو. ثم قال بيوي يا ابن حواله اذا رأيت الخلافة چې تکل ویني چې خلافت قد نزلت الارض المقدسه دا ارض مقدس تا یعنی بیت المقدس خاورتا داخل شو فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام نتپوش په دې باندې چې زلزلې مصائب لوی لوی حادثات دا با پیدا کیږي
والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك او قیامت په دغه ورځ باندې داسې نږدې خلقو ته لکه څرنګه چې زما د لاس ستا د سر ته نږدې دی. رواه الامام احمد و ابو داود والبخاري في تاریخه والحاکم في مستدرکه. امام حاکم رحمه الله دا حدیث مبارک په خپل مستدرک کې ذکر کړی دی. وقال صحیح الاسناد، د دې اسناد صحیح دی ولم یخرجه. البته یعنی امامانو، امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله د دې تخریج نه دی کړی. او وافقه الذهبي، امام ذهبي رحمه الله هم د دې موافقت کړی دی. او د دې نه علاوه په مسلم شریف کې او په نورو کتابونو د احادیثو کې هم دا روایت شته دی چې امام مهدي علیه السلام بعد حضرت عیسی علیه السلام انتظار او استقبال په دمشق کې نو د دې نه دا معلومه شوه چې امام مهدي علیه السلام به په بیت المقدس کې د دې وجې نه به استقبال کی. په دې باب کې یو بل حدیث هم دا چې دی نو کتابونو راغستی دی. هغه روایت دی د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه چې حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها سوال وکړو کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه وخت تذکره کوله. نو دې سوال وکړو فاین العرب، عرب په دغه وخت کې کوم ځای؟ نو د دې په جواب کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عرب په دغه زمانه کې لګي او زیات تر عرب په بیت المقدس کې چې د دې امام با یو رجل صالح، یعنی رجل صالح څوک مراد دی؟ حضرت امام مهدی علیه السلام. نو د دې حدیث مبارکونه دا خبره صراحتاً معلومی چې حضرت امام مهدی علیه السلام با بیت المقدس ته هجرت کی او بیت المقدس یعنی ارض فلسطین د انبیاء او زمکه دا یو داسې زمکه ده چې د انبیاء سره ډېر لوی نسبت دی، ځکه زیات تر پیغمبران دا په دغه زمکه باندې راغلي دي. او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج سفر کاو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دغه خاور باندې د تمام پیغمبرانو امامتی کړی ده. نو د اسلام او د مسلمانانو سره هم د دې یو ډېر لوی نسبت دی. نو دا د مسلمان خاوره ده، دا د مسلمان ځمکه ده. نن مونږ وګورو زما عزتمندو دا ارض فلسطین د اسرائیلو دا قیام، اسرائیل چې په دغه ځای باندې قایم شوي دي او دغه یو ناجایز چې د ریاست دی قایم کړی دی. نو دا دی چې د مسلمان په خاوره باندې، د مسلمان په ځمکه باندې، د اسلام په ځمکه باندې ناجایزه قبضه کړې ده. او بیت المقدس چې د هغې په ګرفت کې دی، د هغې په قبضه کې دی. د حضرت امام مهدي علیه السلام په زمانه کې بعد د بیت المقدس ازادیږي، د اسرائیلو به خاتمه کیږي. د یهود نصارا چې کوم قرآن په دې باندې دا حکم لګولی دی ضربت علیهم الذله والمسکنه، او چې په دې باندې خدای پاک همیش دپاره چې د ذلت او خواروالی چې د مسلط کړی دی، د هغې مظهر او د هغې اظهار به په کامل طریقې سره د حضرت امام مهدي علیه السلام په لاسو مبارکو باندې کیږي. نو دا به یو عظیم انقلابي، په ځمکه باندې به یو عظیم انقلابي چې بیت المقدس دا د یهودو نه چې دی نو آزاد کړی شي او په دې باندې د اسلام پرچم چې دی نو دا بلند کړی شي. دا به یو ډېر لوی اعزازي، یو ډېر لوی
انقلاب وي. عزتمندو هغه خلق چې هغې د حضرت امام مهدي علیه السلام سره په دغه معرکه کې شریکي، نو دا به د حضرت امام مهدي علیه السلام یعنی بهترین انصار وي او بهترین ملګری وي. د دې ځان له یو خاص فضیلت دی او چې د امام مهدي علیه السلام په معیت کې د بیت المقدس د آزادۍ کارنامه چې د سرانجام کړه. نو د الله تعالی نه چې نو د رحمت نه بعید نه ده. مونږه ډېر ګناهګار یو، مونږه ډېر د فتنو ځپلي خلک یو، د فتنو د زمانه کې پیدا شوي یو، د فتنو په زمانه کې زمونږ پرورش وشو، فتنو مونږ ځپلي یو. خو د هر مسلمان په زړه کې د بیت المقدس سره ډېره مینه ده، ډېر محبت دی او په دې باندې خفه دی چې دا بیت المقدس دا د یهودو په گرفت کې دی، د هغې په قبضه کې دی. په دې باندې هر مسلمان چې دی نو خفه دی. کم مسلمانان مجاهدین چې د هغې چې دی نو د بیت المقدس د ازادۍ لپاره جنګیږي، جهاد کوي، لکه د حماس مجاهدین دي، دغه شان دي د فلسطین خلق دی، نو هغې چې دی نو د هغې دا کوششونه، د هغې دا محنتونه، د هغې دا مجاهدې، دا وینې، د هغې دا لوی مصایبو دا به رنګ راوړي. دا الله پاک چې دی نو د مسلمان قرباني ضایع کوي نه، دا به رنګ راوړي. اما عزتمندو کو کم مسلمان په داسې معرکه کې وفات شو او د شهادت میلاو شو، نو دا نه چې دی ناکامه شو، دی نامراده چې دی نو د دنیا نه لاړ، نه، د شهداو لپاره خو الله پاک ډېر لوی مراتب، داسې لوی مراتب چې د هغې تصور هم انسان نشي کولی. د شهادت د شهید چې څومره لویه مرتبه ده، لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي: لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زما زړه دا غواړي چې زه د الله پاک په لار کې شهید کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید کړی شم. نو چې نبی آخر الزمان امام الانبیاء چې دی نو دا خواهش لري او دا آرزو لري، نو دا به ډېر لوی منصب دی، ډېر لوی اعزاز دی. نو دغه خلق دا هم چې دی نو د الله پاک عظیم و کامیابو ته کامرانو ته رسولی دي. او چې کوم خلق چې دی نو ژوندي دي او دی مجاهدي کی، نو الله پاک په ان قریب د دې لپاره د حضرت امام مهدي علیه السلام په شکل کې یو عظیم مدد د مسلمان فرمایي. د الله تعالی نه سوال دی، دعا ده چې الله تعالی کو زمون په ژوند کې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور مقدر فرمایلی، نو چې الله تعالی مونږ ته د هغې مرګتیا، د هغې نصرت او د هغې تایید او د هغې په اولینو انصارو کې الله پاک مونږه شامل کړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.